په دنیا کې چې دا کوم حالات راغلي دي بالخصوص زمونږ په دې خوشه علاقو کې چې کوم د الله تعالی د عذابونه او سیلابونه راغلي دي چې لوی آبادي هغه ځان سره تباه کړې ده ډېر انسانان پای کې شهیدان شوي دي مړ شوي دي نو عزیزانو محترمو د دې څه وجه ده چې په دنیا باندې د عذابونه راځي نو کو جرمون قرآن او حدیث وګورو نو یو خو د دې ظاهري وجه ده او یو د دې باطینی وجه ده د دې عذابونو وجه چې الله تعالی په یو قوم عذاب راولي نو دغه دواړه وجه ده اوس موږ د قرآن او د حدیث په رڼا کې ګورو چې آیا په دنیا باندې د عذابونو چې راځي دا د څه وجې نه راځي نو الله تعالی ارشاد فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون چې الله تعالی په چا باندې عذاب راولي نو دغه خو باطینی وجه شوه وروسته بیا په دې باندې خبره کوو ان شاء الله لیکن کومه چې ظاهري وجه ده هغه دا ده چې دا دنیا الله تعالی پیدا کړې ده اوس چې په دې دنیا کې سم دي دا د انسان د پیدې دپاره دي انا جعلنا ما على الارض زینة لها کو په اسمانونو کې موږ وګورو نو د اسمانونو ښکلا چې ده هغه ستوري دي دا شان د ځمکې ښکلا الله تعالی وایي چې سما په دې ځمکه باندې پیدا کړې دي دا د دې ځمکې ښکلا ده په دې ځمکه باندې دا ونې بوټي الله تعالی پیدا کړې دي دې کې د انسان دپاره پیدا ده او دې باندې انسان ته اجر ملاویږي امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجه الله تعالی اسمانونو او ځمکې پیدا کړې دي وانزلنا لكم من السماء ماء بیا د دې اسمان نه په تاسو باندې اوبه راوړئ فانبتنا به حدائق ذات بهجه الله تعالی وایي موږ په دې سره زرغون کو ښکلي ښکلي باغات بارونه که باغات په دې سره موږ زرغون کو حسن الله تعالی بل ځای کې ارشاد فرمایي وانزلنا من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون دا اسمان نه پتا سو باندې زو بنا ذل کم راوورم الله تعالی باران کی منه شراب تاسو دا غین وبس کې الله تعالی پای سره باغات زرغون کی اسمان نه الله تعالی وګراوري نو هغه وبتا تاسو کې دا غي سره الله تعالی باغات زرغون کی پای کې تاسو دې سارویم سره وي نو دې کې د انسانانو لپاره څه پیدا ده ينبت لكم به الزرع والزيتون الله تعالی په دې سره مختلف قسمه اونې بوټي دا زرغون کی پټي ور سره الله تعالی زرغون کی د زيتون بوټي ور سره الله تعالی زرغون کی والنخيل د کجور بوټي دا څنګه انګور نو بوټي الله تعالی دې سره زرغون کی جاتا سو خپل سارو باندې خوې هي کې تاسو د لپاره پیدا ده نو دا اونې بوټي الله تعالی د انسان د ویډي د لپاره پیدا کړی دي او پدې کې الله تعالی انسان له دنیاوی پیدا هم خدا او الله تعالی پکې انسان له اخروی د آخرت پیدا هم خدا دا څنګه چې دا د دې بوټي او د دې ونی او د دې انګورو او بقایان صرف دنیا سره تعلق دی نه دنیا کې به انسان ته دا پیدا درکې لیکن دا پیدا به تعالی چې دی آخرت کې هم درکې ما من مسلم غرس غرسا چې یو مسلمان هغه یو بوټي وکړي فاکل منه انسان او دابه چې دا غینه یو انسان وخوري د میوې بوټي کړل دي یو انسان لا هغه پیدا ورکی دا غي سوري تکینی دا غیر خپل سارولا څنګه وغیرہ یوتی نو فاکل منه انسان او دابه
چې انسان دا غي نه خوړو انسان ته پیدا وراله یا یو زناور دا غي نه خوراک کو زناور له پیدا ورکا الا کان له به صدقه. حدیث شریف کې راځي چې دا د انسان لپاره صدقه ده دون لوی اجر الله تعالی په دې باندې ورکړي چې انسان یو بوټي وکړلو دا د انسان لپاره صدقه جاریه شو دا د انسان لپاره ډیر لوی اجر دی ځکه چې دا ابو درداء رضی الله تعالی عنہ روایت دی چې ما یو پیر بوټي کړلو تاسو یو کسوي هغه مال رالو ماته وی چې آیا ته دنیاوی کارونه کې په دنیاوی کارونه کې ته مشغول شوی دا تاسو کې نیمه او طوفار بیل چې پیغمبر علی السلام هغه د دې ډېر لوی فضیلت بیان کړی دی چې دا انسان لپاره صدقه جاریه ده چې انسان یو بوټي وکړي هغه لوی شي بل انسان دا غیر پیدا لی بل انسان لا یا زناور لا یا چې دې پرندې لا یا درندې لا پیدا ورګي نو دا د انسان لپاره صدقه ده او د دې ثواب د دې ته ملاويږي. دا یو بل روایت کې دی چا کو دا میوه یو بوټي وکړلو او هغه میوه به انسان خوري نو د دې ثواب د انسان ته ملاويږي د اجر د انسان ته ملاويږي. هم وګورئ قرآن کې چې کله ذکر شوی دی د جنت ذکر راځي جنات من اعناب نو سره د بوټو ذکر خامخا راځي د اونو بوټو په دای کې راځي یعنی جنت دې کې به دا اوري بوټي باغات وي میوي وي نو دا د انسان لپاره پیدا نه کیږي نو کومه دنیا ځان ته دا چې کول وایو چې موږ په سکون ژوندۍ تیر کړو کومه دنیا دا چې غواړو چې موږ په راحت ژوندۍ تیر کړو زمونږ ابو خواري صفاوي موږ ته چې دې مشکلات دي په بیمارو کې دي کمی وي دا شان ګرمه او یخنۍ کې موږ دا پیدا راغی چې ګرمي او یخنۍ زمونږ لپاره پیدا نه کوي نو وکړ چې بیا موږ د خپل علاقې او د خپل ځای خیال ساتو پدې کې موږ نو ګټو کړو چې موږ زګه چې ونی بوټي دا موږ دنیاوي پیدا عمره کوي زمونږ بیمارې دا به کمی موږ باندې یخنۍ او ګرمي دا زمونږ د وس مطابق راځي موږ ابو خوابه صفاوي بیا ودی کې موږ ته مشکلات نه ځا ژوندۍ تیرول موږ ته آساني دا مغرب په ایمان له سره موږ ګورو نه ایمانونه نشته دنیاوي اخروی دا نقصان دی لیکن دنیاوی له سره وګوره پله کې چې څوک یو بوټي وای نو دای په بدله کې الله 145 بوټي کوي نو هغه ځا د خپل علاقې څونه صفا سوتره ساتلې دي هغه یا ماحول څونه صفاوي هغه د خپل علاقو په خپل خیال ساتي زه په منبر باندې دای تعریفونه نه کوم لیکن دا صفات پای کې شته د ایمان پر لحاظ سره اگر چې هغه ته نقصان دی لکه چې آخرت ته تباہ دی کو دنیا هر څونه خسته شي لیکن دنیا خدای الله برابر کړي نه کړي دا غي وجه نه پای کې د بیمارو هغه مقدار کم دی بجای د دې چې زمونږ علاقې وګورو نو په خپل الله سبحانه موږ دا وګونی بوټي راکړو په خپل الله سبحانه موږ خپل ژوندۍ ځان باندې تنګو په خپل الله سبحانه موږ خپل ځان ته مشکلات پیدا کوو دا وړي بوټي دا د انسان صحت دی دا خو الله تعالی پیدا کړی د انسان د پیدا لپاره دی دا خو د دې ځمکې خلا ده دا خو د دې ځمکې د بار الله ان جعلنا ما على الارض زینه لها الله تعالی د ځمکې د خلا د بار د اونې بوټي پیدا کړی دي او الله تعالی بیا د بارانونو په ذریعہ موږ تر ازرغونی الله تعالی بیا دا وګورښنش نه بوټي چې بیا په دې کې موږ ژوندۍ تیرو دا ابو خوا صفاوي دلته کې ګندګي نه وي دا لګي دې په هوا کې بیمارې نه پیلاويږي هغه دا ټول ارث د الله تعالی په قدرت باندې ځان ته راجذب کوي او ځان ته راکاږي نو دا د انسان د صحت لپاره هم پیدا ده او دا د انسان د آخرت لپاره هم پیدا ده. حدیث شریف کې راځي او شی زونه داسي دي چې دا د انسان لپاره صدقه جاریه ګرځي یو پای کې دی رومبي چې انسان علم حاصل کو او د خپل علم نه بل چا ته پیدا ورکا نو دا د انسان د بار صدقه جاریه دی دا انسان به سبا نه وي لیکن دته به ثوابونه راسي دا څنګه یو انسان یو ځای کې هغه نیر بوتلو نیر یو کنستو او هغه نور انسانانو ته پیدا ورکړي نو دا د انسان د بار صدقه جاریه ده د آخرت کې به کار راځي دا څنګه یو انسان پیو کنستو دا غي نه خلک وبس کیرن سبا ده په هند پمپ په خلک کني او دا غي نه خلک وبس کی نو دا د انسان لپاره صدقه جاریه ده دا به انسان لپاره آخرت کې هم پیدا ورګي دا انسان باندې دی بمړي لیکن دا دای پیدا هغه د انسان تر راسي یو انسان مسجد جوړ کړ د الله تعالی لپاره پای کې خلک منځونه کوي
هلته کې خلک راځي تلاوتونه او ذکرونه کوي، پای کې واعظ او نصیحت کیږي. یا یو مسجد جوړېدو کې انسان خپل حصہ واچوله، نو چې پای کې خلک منځونه کوي تر قیامت به انسان ته دغه دا پیدا دا رسیدګه مسجد دا چې یو پر وقف شو دا به تر قیامت وقفي دی باندې بیا بل څه هغه نه کیږي. دا شان کوي انسان دی داغه نیک اولاد دی او نیک اولاد د دې لپاره استغفار کوي، د دې لپاره دعاګانې غواړي، نیک اولاد پرې خري د خپل بچو ښه تربيت کړي دي، نو دا انسان چې منشي نو دا باندې پیدا ور کوي د انسان ته بدا صدقه جاریه ده د دې لپاره او دې بمړي دې په قبر کې، لیکن دا بچي چې نیک اعمال کوي، دا بچي چې د خپل پلار د لپاره استغفار کوي، دا بچي چې د خپل پلار د لپاره مغفرت دعاګانې غواړي، نو دا د انسان د لپاره صدقه جاریه ده. او اوم شي چې د انسان د لپاره کوم دی هغه دا دی چې یو انسان یو ځکه سونی بوټي وکړل او په هغه باندې خلک تیریږي، څوک سوري تکینی، څوک دا غینه چې دی پانی راځي کوي خپل زراورو له ور کوي، نو د انسان د پیدا ده یک سوري تناسي د انسان له پیدا ور کوي. د انسان د صحت رازم پدې کې دی چې د انسان صحت هغه دې سره خوي هغه بیماران نه پیلاويږي. دا شان زناور ته هم پیدا ده پدې کې حدیث شریف کې راځي چې دا وشي دونه د انسان لپاره صدقه جاریه ده. د انسان به مړ وي او په قبر کې تر قیامت به ته دا پیدا دارت یو د ثوابونه به حاصلې. معجزات دا خو د دې هغه ظاهري اسباب دي چې عذابونه د څو وجه ناراضي چې موږ داونه بوټي بخپل الله سبحانه وکړو، موږ دې ته خطیو تباہی مو کده دیونه بوټو سمګلینګ وکاو د یو علاقې نه بل علاقې ته منتقل کیږي، غټه غټه پیسې په داخله کړي، ډیر غټ خلک پدې کې ملوث دي. نو چې کله ظاهري سبب د دې داونه بوټي دي او داونه بوټي ته ختمه دا ته بخپل الله سبحانه خپل ځان قتلې، دا ته بخپل الله سبحانه ځان له خپل مرګ راولي، ځکه چې دا د انسان د صحت راز دی باندې کې او دې ته موږ خطیو پر تنونو مال الذين موږ وړو دروازه هغه د سمګلینګ کوو هغه موږ باسو، نو چې بیا په دې دنیا باندې عذاب راځي، بیا چې دا باندې هغه خولي باران چې بکیدو چې الله تعالی به یو احساس کې هغه راورولو هغه تا باندې بیا په یو ځای راوګرځيږي. دا ولې انسان د تعالی سره خپل کړی دی، ته خپل د خپل صحت خیال نه ساتي، ته خپل د خپل ملک خیال نه ساتي، ته خپل چې دی داونه بوډي خپل لاسونو باندې وکي، بیا به دا عذابونه پتا باندې راځي. دا د عذابونو ظاهري وجه چې کومه موږ سر کېوي چې دوه وجه به بیانو، یو ظاهري وجه او یو باطینی وجه. دا خو ظاهري وجه ده. کوم د قرآن او حدیث مطالعه وکړو نو د عذابونو یو باطینی وجه ده او هغه دا چې وجه ده چې د انسان دی په ګناه کې مبتلا شي، یو قوم په ګناه کې مبتلا شي، نو دا قوم دا علاقہ دا ملک باندې الله تعالی داسې عذابونه راولي چې دا انسانان دا خلق دا علاقې ولا په یو ځای الله تعالی تبا کوي. یو ټول امت من حيث الامت هغه دا الله تعالی په یو ځای نه تبا کوي چې پیغمبر علیه السلام هغه دعا قبول شوه چې الله زما امت په یو ځای باندې مگر کې چې بهن نام او نشان ختم شي، لکه څنګه یو بخوانی امتونه چې ای باندې الله تعالی په یو ځای عذاب راوستي ټول امت د مختز مکه نه ختم شوی دی. دا ځان عذاب الله تعالی په امت باندې نه راولي، ځکه چې پیغمبر علیه السلام دعا و چې زما امت په یو ځای باندې مت تباګي. لیکن کوم خپل ګناهونه کو ګورو ندی عذابونه باطنی وجه زمون ګناهونه دي او یوازې دا فساد بیا په ځمکه باندې نه راځي، دا فساد بیا په سمندرونو باندې هم راځي، خدا خوش کړه په سمندر دی او په دې کو سیند دی ټول باندې بیا الله تعالی دا عذابونه راولي. ظهر الفساد فی البر والبحر، فساد ظاهر شو په خشکی کې او په سمندرونو په اوبو باندې. د څه د وجه ده؟ ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، چې د خلکو په دې لاسونو سره کوم اعمال کړی دي، دا خلک چې د ځان لپاره کوم عملونه کوي، دا عملونه چې خراب شوي دي، د دې وجه نه الله تعالی بیا د عذابونه او دا فساد په دې ځمکه باندې به راځي. نو دا فساد چې په ځمکه باندې راځي، دا عذابونه چې په ځمکه باندې راځي، دا ولې؟ دا ځکه چې دا زمونږ خپل اعمال دي. کومنګ اعمال ټیک بیا به هر څه ټیک ټاک وي، کومنګ په صحیح لار باندې رالو بیا به هر څه ټیک ټاک وي، کومنګ الله تعالی ته توبه طائب نشو، کومنګ الله تعالی ته توبه ونکړه، نو دا څنګه چې نن په بنیر باندې دا د اوبو تندر را پروت دي، د ټول بنیر تبا کړی دي،
ټول سواد تبا شوی دی دا شان ثوابه باجوړ شانګلا دایلا کې ونی یوازې د نمبر نه دی کوم ځان ټیک نکو نو داسې روز لري نه دا چې بیا به موږ هم دا عذابونه راشي دا څنګه چې الله تعالی ترا غوذول شي هغه علاقې چې الله تعالی تبا کول شي د موسته علاقو ته هیڅ نه دا دا الله تعالی تبا کول شي لیکن دا ټول امت من وګورو ټول په ګناهونو کې مبتلا یو من حيث الامه من په هر ګناه کې مبتلا یو کو زمون معاملات دي هغه ټیک نه دي کو زمون عبادت دي هغه ټیک نه دي کو زمون یو گاونډي سره ژوندۍ ده هغه ټیک نه ده کو زمون یو خپل روح سره ژوندۍ ده هغه ټیک نه ده کو موږ دلته کې جمعه ترازو ظلم د بغض نه ډکی فساد کې ولاړ یو لیکن د بغض نه ډک ولاړ یو تاسو عبادت به الله تعالی څنګه قبول وي کو موږ بل روح سره لاس ملاو بار بل روح ورته راغلو لیکن ظلم ورته د بغض نه ډکی داسې غاړه او داسې لاس ورکول باندې با بیا موږ څنګه ثواب ملاويږي بیا به موږ څنګه مینه او محبت زیاتېږي بیا به موږ څنګه په دین اسلام باندې روانېږو نو کوم خپل معاشره وګورو معاملات وګورو دکاندار هغه به ګاګ له دوکا ور کوي او چې ګاګ لاړ شي بیا به وي وایو نو خو ظاهري دنیاوي لحاظ سره هغه ته نقصان ورکو صحیح ده لیکن خپل ځان دی اخروی لحاظ سره تباہ ځکه چې دا حقوق العباد دي دا خو بازی هغه نه ما به غواړي چې هغه ته معاف کینو الله به معاف کیږي دا په استغفار او په توبه باندې نه معاف کیږي نو زمونږ د مارکیټونه زمونږ بازارونه ځای دوکو نه ډک دي بل مسلمان له دوکا ورکی ورسته بیا جرأت هم کوي چې ومه والو دا رزق کې خپل بچی له یوسي خپل بچی باندې دا حرام اخري خپل دا حرام اخري بیا وستا دعاګانې څنګه قبليږي دا خدا څنګه ده لګي ګټه حلال ګټه الله تعالی په کې برکت اچي نو دا زمونږ معاملات دي زمونږ ټول بازارونه نن سبا د دوکې نه ډک دي اوس دوکه څونه غټه ګناه ده او بیا مسلمان له دوکه ورکول دا د مسلمان شان نه چې بل مسلمان له دوکه ورکی لیکن دا دوکه دا زمونږ د معاشري یو عادت ګرځېدلې دي دا دوکه دا کوم نه ورکړي نو موږ باندې سات نه تیریږي موږ لا پیسې خوند راکې چې موږ په حرام غټلې نه دا حرام دي د دې وجه بیا په ځکه باندې فسادات راځي نو خپل عبادت وګورو یو مزبکو ځبنکو دوبکو یو بنکو نه پر خاصم زمونږ نه کیږي ذکر او اذکار خاصم زمونږ نه کیږي مستحبات خاصم موږ نه ادا کوو لیکن چې کوم فرض مونږ دي هغه موږ نه کوو اوس چې د جمعې مونږ شي نیم جمعات په لار شي سنت به وي ولی دا سنت دي دا سنت موقت دي دا چې پرېږدي دی باندې الله تعالی تعالی عذاب درکړي ثواب درته نه ملاويږي لیکن موږ د لس رکعات سنت ته بیا تیار نه یو دا زموږ عادت جوړ شوی دی ټول هفته سنت کوو خو پابندۍ سره لیکن د جمعې فرض سره 2 رکعات فرض وکړو او نور سنت به پرېږدو دا تاسو موږ څه کوو دا د پیغمبر علیه السلام د مینې او محبت دی او چې بیا موږ عبادت ته ودرېږو نو موږ سوچ برابر نه الله تعالی ته متوجه برابر ني لاره جمعه کیو چې بیا بل روړ به غیبت شروع کړي بیا د بل غیبت کې لګیایو بیا په بل باندې بهتان لګو بیا په بل انسان مسلمان باندې الزام لګو قران د دین امنه فرمایلی دا بیا په بل مسلمان باندې مسخره او ټوکی کو یا ایه الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا من خير منهم یا قوم دی بل قوم باندې ټوکی مسخره نه کوي یا انسان دی بل انسان باندې ټوکی مسخره نه کوي کی دي چې د الله په نزد غزه ډیره بهتري ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن یو زنانه دی بل زنانه په ټوکه مسخري نه کوي دلته کې دا زنانو دا ذکر ولې شو بیل زنانه به ما دا بیان اوري دا ذکر بیل شو چې دې کې دا مسله ډیره زیاته دو زنانه چپ نشي کېناستي دو زنانه اوسه پورې چا چپ لیدلې نه دی ګوري چې کینی خامخا د دې موضوع بدري مزنانه یو پلان کې داسې وکړو ډینګره داسې وکړو من کر راغلی وخت لري به خو باسي او مخ ته ورشي دا کیسې مې کوي نو دا د خپل ځان نقصان دی کنه دا ټوکې مسخري دي دا غیبت دی الزام دی دا ګناه ده د دې الله تعالی موږ جواب ورکو بیا الله تعالی موږ مخامخ کیږو الله تعالی به د دې موږ تپوس کوي نو دا ولې الله تعالی بیا ارشاد فرمایي ولا نساء من نساء عسى يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بل چا ته غلط نوم بالا په خپل نوم سره را بالا چې کوم هغه مور پلار یو نو وخی دی هغه نوم وتعالى
غلط نوم و تمال دا ګناه ده الله تعالی دې نه منع فرمایلی ده. نن سبا په دنیا کې د خاص کر زمونږ په معاشره کې داسې انسان نشته چې هغه باندې بل انسان دویم نوم بني ایښي. یو به د هغه خپل نوم یې مور پلار به ولې ایښي، بل نوم به ورله مونږ ایښي، غلط نوم به ورته مونږ لري. هغه دا یو وی لکه چې کوم امام راشي په هغه باندې مونږ یو نوم کېږو، چې ته لاړ شې ان شاء الله دا باندې مونږ یو نوم کېږو. نه امامان هم نه دي بخلي لکه عوام خو پرېږده، امامان هم نه دي بخلي که نه دا خیر دی. نو دا ګناه ده الله تعالی دې نه منع فرمایلی ده. بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتوب فاولئك هم الظالمون. توبه موږ له پکار چې موږ توبه وباسو، که موږ توبه نه وباسو دې ظلم کې موږ مبتلا یو، نو دا زموږ لپاره د نقصان خبره ده. دا زموږ لپاره نقصان دی، اخروي نقصان مو دی او دنیوي نقصان هم پکې چې تا غلط نومالي، هغه تا ته غلط نومالي، تا هغه به خندا کوي، هغه تا به خندا کوي، په دې کې به معامله ګرمه شي او یو بل به وکړي چې یو بل وکړي، بیا معامله ټوپک ته لاړ شي، تماشې ته لاړ شي، نو بیا لویه دښمني د نه شروع شي او بیا نه ختمي. دا ولې؟ دا ځکه چې دا موږ د قرآن په اصول باندې عمل نه کړی، دا ځکه چې دا موږ د قرآن په هدایات باندې عمل نه کړی، دا ځکه چې دا موږ قرآن شاته غورځولې دي، موږ قرآن پرېښی دی، موږ حدیث پرېښی دی، موږ د پیغمبر طریقې پرېښی دي، موږ شریعت ته شا کړې ده، نو دا نقصانات ځکه پیدا کېږي. او بیا دغه لکه الله تعالی ارشاد فرمایي ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. یو انسان چې غیبت کوي دا غیبت دونه لویه ګناه ده. ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. اي تاسو کې څوک دا خوښوي چې هغه د خپل مړ ورور غوښه وخوري؟ هېڅوک دا نه خوښوي چې بل ورور پسې غیبت کوي، بل مسلمان پسې غیبت کوي. دا داسې ده، بلکې د دې نه سخته ګناه ده چې هغه د خپل مړ ورور غوښه خوري، د هغې نه سخته ګناه ده چې بل مسلمان او بل ورور پسې غیبت کوي. انما المؤمنون اخوه، مسلمان خو بشان د روریانو دي. اذ اشتكى عينه اشتكى كله واذ اشتكى راسه اشتكى كله. دا روایت دي. د یو انسان په بدن په سترګه کې چې څه تکلیف وي ټول بدن ناقراره وي. د یو انسان په سر کې چې تکلیف وي د هغې د وجې ټول بدن ناقراره وي، ټول بدن ته تکلیف وي. نو بشان دا انسان دا تمام مسلمانان بشان د انسان دي، د یو بدن دي. المسلم یا المؤمن كجسد واحد. دا مؤمن بشان د یو جسد دی. اذ اشتكى عينه اشتكى كله. د یو جسد د یو بدن پسترګه کې چې څه مسله وي ټول بدن بې قرار وي، ټول بدن ته تکلیف وي. دا شان د مسلمان بشان د یو بدن دی، د یو جسد دی. کو چېرته یو مسلمان ته تکلیف وي، یو بدن ته تکلیف، یو روح ته تکلیف وي، نو پکار دي چې ټول مسلمانان هغه تکلیف محسوس کړي، پکار دي چې ټول مسلمانان هغه تکلیف کې هغه سره مرسته وکړي، پکار دي چې ټول مسلمانان په تکلیف کې د هغه ملاتړ جوړ شي. لیکن مو تاسو ته موږ په یا چې دی هغه تکلیف ورنه زیات کړو، او که دونه وس ونی چې هغه تکلیف نور هم زیات کړو، ځان به غلي کومه بس دې په دې حالت کې ټیک دی. سبا دا حالت پتا را روان دي، بیا دا کوئی دې په دې حالت کې ټیک دی. مسلمانانو الله تعالی ته توبه تایب شو. التائب من الذنب كمن لا ذنب له. د ګناه توبه ایستون کې داسې دی، د ګناه ته داسې لټو شي چې دا ګناه کړی نه ده. اوس موږ سره وخت دی، مرګ لا نشته، ژوندي یو، په دې ځمکه باندې ګرځو. کار دی چې موږ الله تعالی ته توبه وباسو. او که نه اوس مو توبه ونه کړه، نو که د غرغرې حالات را باندې رالو، ځنکدن را باندې رالو، بیا به د توبې د دروازه بند شي، بیا به حساب کتاب دا چې کوم کتابونه کرامن کاتبین جمع کوي دا بیا بند شي. بس بیا به توبه نه، بیا به موږ ډېرې توبې وباسو، بیا به الله تعالی ته توبه قبوله نه، بیا به الله تعالی ته توبه منظوره نه وي. اوس موږ سره وخت پکار دی چې موږ الله تعالی ته توبه تایب شو. بیا موږ خپل زندګۍ کې فرق وګورو چې زموږ زندګۍ کې حالات څنګه ډک کېږي. تاسو الله تعالی نه چې استغفار کوئ، انه کان غفارا. الله تعالی چې دی هغه توبه قبلونکی دی، استغفار قبلونکی دی. ويرسل السماء عليكم مدرارا. الله تعالی به تاسو باندې د اسمانونو ښکلي بارانونه وکړي، تاسو د پیدې لپاره به هغه بارانونه پټي به وایي سره زرغون شي، د ضرورت مطابق بارانونه به رالي کېږي. عذاب به د باران نه بیا په موږ باندې نه جوړېږي. ويمددكم باموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم انهارا. چې الله تعالی به تاسو را اولاد درکړي، مال به درله درکړي، الله تعالی به تاسو مال او اولاد زیات کړي، او دا شان الله تعالی به آخرت کې بیا جنات هم درکړي، جنت ته به داخل کړي. استغفار دونه لویه پیدا ده. انسان مغفرت به الله تعالی کوي، د انسان زندگی به الله تعالی ښه کوي، الله تعالی به انسان له جنت ورکوي.
چې موږ په خپل ګناهونو باندې الله تعالی ته استغفار وکړو او موږ په خپل ګناهونو باندې توبه تایب شو کني هغه ورځ لري نه ده چې په بنیر او سواد باندې عذاب راتلی شي په موتا باندې هم راتلی شي هغه باندې الله تعالی د باران عذاب راوستي دي سیلابونو عذاب راوستي دي سمو تاسو په دلګي کوم الله تعالی ته توبه تایب نشو موږ باندې یو داسې عذاب راشي چې هغه دینم سخت وي بیا بس کوو الله تعالی مقابله نشو کولی او د دې عذابونو د ټول لوی وجه توخم 2010 نه تاسو روانه دا غټ مشران سوچو کې د دې د ټول نه غټه وجه هغه دا چې موږ د علماء ګستاخی ډیر کوو او دا خبره 2010 11 نه را روانه شوې ده او حدیث شریف کې راځي من عاد لي وليا فقد اذنته بالحرب څوک چې ما ولی سره فوق ساتي هغه ته چې کنزل کوي څوک چې د الله تعالی ولی ته کنزل کوي څوک چې هغه سره فوق نه ساتي فقد اذنته بالحرب دی الله تعالی سره د میدان جنگ تروزی دی الله تعالی سره جنگ کوي وګوره زمون پښتون قوم مونږ چې دی من حيث القوم اکثر خلک پرې کې مبتلا یو چې ته د عالم تصویري پلي کې به ولاړو کې ورکړي سپیډ ته جوړ کړي دا ډیر زیاته د افسوس او د نقصان خبره ده ځکه چې څوک د علماء ګستاخي تاسو په قبر کې د مخ وګورئ د مخ دا به د قبلین اولیدلې بل طرف ته څوک چې د علماء ګستاخي کتابونو دا خبره لیکلې ده چې دته به د ځنګدن په وخت کې کلمه نه نصیب کیږي دی به د کلمې نه محروم وي مونږ وګورو څوک چې خنزیران جوړي څوک چې سپیان جوړي یا پټکي به راغشتي سپي په سر به یې پټکي به راغشتي د خنزیر په سر به یې نو چې داسې حالات زمونږ د قوم دي چې داسې حالات زمونږ د معاشرې دي نو بیا وګورئ دا قوم روز تر ورځې چې دی په لاندې باندې روان دي پښتون قوم وګورئ دا ترقي چې نورو قومونو وکړه په دې پاکستان کې نورې صوبې وګورئ زمونږ نه په ترقۍ باندې ولې دي ځکه دي چې هغوی په دې ګناهونو کې مبتلا نه دي کم از کم هغه قدر یې په زړه کې دی کم از کم ځان چې علماء ته نه دي مخامخ کړي هغه کم دی چې علماء ته مخامخ کېږي چپ کېږي لیکن موتا کې دوه جرأت دی چې موږ علماء پسې کنځل کوو موتا کې دوه جرأت دی چې موږ الله تعالی ته میدان جنگ ته وځو الله تعالی سره موږ جنگ کوو او موږ دغه ناروا لیدا نو کو د دې موږ توبه تایب نشو کوم الله تعالی په دې باندې استغفار ونکړو نو دا قوم به ورځ تر ورځې په لاندې باندې را رواني دا قوم به ورځ تر ورځې الله تعالی نورم چې دی تبا کوي او داسې عذابونه بیا په موږ باندې راځي موږ له پکار دي چې من حيث القوم الله تعالی ته استغفار وکړو الله تعالی ته وجاړو خدا ګناهونه زمونږ نشوي چې په دې باندې موږ الله تعالی ته توبه تایب شو نو بیا لري نه چې الله تعالی به زموږ کې هغه نعمتونه په موږ باندې را بار کړي او د اسمانونو نعمتونه په موږ باندې راوړي الله تعالی دې ما ته تاسو نه پیدا عمل کوو توفیق راکړي